پر طرف ته مخلوق روان دی د پیسې دپاره او د دولت دپاره او د دنیا د لالچ دپاره. رونو کفر یوازې دا نه دی چې سړی خدای نه مني، هم کفر دی چې خدای نه مني. یوازې دا نه دی چې خدای له شریک ګوري، هم مشرک دی، کافر دی. پیغمبر نه مني دا هم مشرک دی، قرآن نه مني دا هم کافر دی. دین پورې ټوکې کوي، قسم په خدای دا هم کافر دی. د پیغمبر مبارک احکاماتو پورې استهزاء کوي، ټوکې کوي، دا هم کافر دی. حضور پاک چې کوم دین راوړی دی هغې ته سپک ګوري، قسم په خدای کافر دی. د پیغمبر سنتو پورې خنداګانې کوي، ټوکې کوي، استهزاء کوي، دا هم کافر دی. عمل نه کوي، فاسق دی، خو چې استهزاء کوي کافر دی. زمونږ خلک وایي چې کفر دی ته وایي چې سړی بت ته سجده وکړي، بلکل کفر دی. خو نور اقسام هم شته، نور اقسام هم شته. زمونږ خلک تباه دي د پیسو دپاره، د دولت دپاره او د دنیا د مشرۍ دپاره. څوک لګیا وي د خدای حکمونو پورې خنداګانې ټوکې کوي. تاسو نه ګورئ څوک پردې پورې ټوکې کوي؟ پرده خو په قرآن ثابته ده. حیا پورې ټوکې کوي، حیا خو په قرآن ثابته ده. نو قرآن آیت نه انکار کوي، ټوکې کوي ورپورې. نکاح پورې خنداګانې کوي، نکاح خو په قرآن ثابته ده. بدعملی ته ته جایز وی چې مړه اسم نشته او یا اسم نشته، دا خو ته د خدای د حکم خلاف ورزي کوې. څنګه څه نشته؟ خدای وایي شته، پیغمبر وایي جنت شته، دوزخ شته، عذاب شته د قبر، او ته وایې نشته. ډېر خلک مست شوی دی، قسم په خدای ډېر خلک ډاډه شوی دی. داسې خلک دي صرف د اردو دوه درې کتابه وګوري او بیا د ځان نه لوی د زمانې ابو علي بن سینا جوړ چې خبره کوي دی مولا نه زه ښه پوهېږم. هلکه ته ښه نه پوهېږې، ظالمه نه پوهېږې. د دین کتابونه تفسیرونه ټول په عربۍ کې دي او د دې خپل احکامات دي. تا هغه کوم ځای کتلي دي؟ یو سړی چې تاسو ته وایم چې یو سړی میډیکل کالج کې سبق نه ویلی، یا یو کمپاوډر دی هغه خپل 3-4 کاله خپل کورس نه کړی او ځان له دلته دکان وباسي، د باندې څوک علاج کوي؟ دته ډاکټر ویلی شي؟ دی خو سرکار نیسي، تا سره ډګري نشته او دکان دی کړی. صرف د اردو د کتاب په کتو خو چانه ډاکټر نه جوړېږي او نه د اردو په کتاب کتو چانه انجینیر جوړېږي، نه ولا سرکار تنخواه ورکوي. باقاعده به یو ځای کې علم کې پویه به حاصلې، اره به ډاکټر او انجینیر تا ته وایي. نو دغه رنګې د اردو دوه درې کتابه بعضې خلک وګوري، هغه هم د هغه خلکو کتابونه وګوري چې هغه د دین نه خواران نه خبر. نو څوک وایي د قبر عذاب نشته، څوک لګی مړه دا دوزخ او دا اسې قصې پسې دې سم نشته. دا به نه کوې، مستي به نه کوې. څنګه چې مونږ ډاکټري د ډاکټرانو نه زده کوو، انجینري د انجینرانو نه زده کوو، لواري د لوارانو نه زده کوو، ترکاڼي به د ترکاڼ سره شاګردي کې نو زده کوې به، داسې خو نشي زده کولی. ګلکاري به ګلکار سره شاګردي کې نو زده کوې به. دقه رنګې دین به د عالم سره شاګردي کې او کتابونه به نو دین به زده کوې، عالم به نه جوړېږي. 2-3 کتابه د اردو زمونږ بعضې خلک وګوري، هغه هم چېرته د هغې خلکو کتابونه وګوري چې څوک حدیث نه مني، منکر حدیث دی. څوک د قرآن بعضې احکامات نه مني. دا خو نن سبا د انګریزانو او د یهودیانو چالونه دي. هغوی داسې څیزونه راایستلي چې هغه په موږ کې راخواره کړي دي او د مسلمانو په منځ کې اختلاف پیدا کول او جګړې پیدا کول او خلک په دین کې نقطې راایستل. نو ګورې یاد ساتئ زما ورونو، قسم په خدای دا پیسه پاتې ده، دا دولت پاتې ده، دا د لږو ورځو ژوند دی او د آخرت لویه ورځ را روانه ده او که هلته کې وښوېدو نو دوزخ دی. ګورې الله دې مو ساتي. خلک د یو رکوټې موټرګي د لاسه نن لاړل تباه شو. او چا ته چې شی میلاو شو نو که هغه سړی کفر کوي دا خیرت یې تباه که خو دنیا خو یې ښه کړه که نه، لیکن د هغه د وجې دا چې ورپسې شاته روان دي دا ورپسې مفتو کې تباه شو. ظالمه دغه یو خو پیسې دي، ظالم هغه ته خو بنګله میلاو ده، ظالم هغه ته ایربونه کیربونه روپۍ میلاویږي. نو که هغه د بېدینۍ خبرې کوي نو داسې دنیا ورته میلاو شوه، نو تا ته څه میلاو شو ای ظالمه چې خپل خدای دې پرېښو او دې ظالم پسې شوې؟
بل پیغمبر دې پرېښود دین دې پرېښود انګه دې ټول عمر اخر خراب کړو یوم یدعا کل اناس بامامهم الله قرآن کې وایي قیامت پر ورځ به دا چې څوک چا پسې روان دی دې به ترې مخکې دا به پسې خدای راغونډ کړي ټول وایه اوس قرآن وایي زه نه ویم دنیا کې چې د چا کم مشر دی او لیډر دی او د قوم مشر دی او د مذهب مشر دی دا به ترې مخکې دا خلک ورپسې وي وایه که نه څه وایه اوس اب ورته څه وایي هغوی به یا الله موږ د ګمراهان کړي فآتهم عذابا ضعفا من النار د ګمراهان کړي دله سزا ورکړه موږ خو ده پسې روان اب ورته څه وایي اب ورته وایي ما نه یې ګمراهان کړي په خپله ځان هم ګمراهان کړي ولې ما پسې راتلی خدای هم پرېښه موږ پسې را روان شي الله به وایي کل ضعف هر یو له به ډبل عذاب اوس میلاوي ورونو د خدای خاطر زما رونه یې بچي یې مشران یې کشران یې لویه د دوزخ بیا ختمېدلو والا زندگی نه ده او که ایمان نه خلاص لاړو قسم په خدای که بیا څه شته تبی ده بیا دوباره بیا دنیا ته راتلل نشته دا خلک به چغې وایي یا الله موږ دنیا ته دوباره ولېږه ته ګوره چې موږ څنګه عمل کوو الله به وایي ولې الم یأتکم رسول تاسو له پیغمبران نور راغلي تاسو ته آیات بینات او احکامات نور راغلي دغه به خوراکي دغه به اوبه وي او جبه به راکاږي ځان پسې او په سټکو به والي کېږي په دوزخ کې چغې به کې الله ته الله به جواب نه ورکوي د دوزخ چې کوم داروغه دی هغه ته به چغې کي چې کوم مشر فرشته ده یا مالک لیقض علینا ربک اے مالکا داغه مالک نوم دی خدای ته سوال وکړه چې موږ په حق کې الله فیصله وکړي بس موږ مړه کړي زر کاله به ورته چغې ووایي څومره زر کاله به چغې ووایي نو زر کاله پس به هغه یو ورځ نه را هغه اواز وکړي انکم ماکثون پراته به یې دی نو بیا به الله ته زر کاله چغې ووایي فریادونه به کوي چغې به ووایي الله به جواب نه ورکوي نو زر کاله به صبر وکړي یاره الله په دنیا کې په صبر خوشاله ده صبر به وکړو که په دې کار وشو نو بیا به خدای جواب ورنکړي نو زر کاله به بیا چغې ووایي نو زر کاله پس چې 3000 کاله په دلته تیر شو نو بیا به الله جواب ورکړي څه به وایي اخسئوا فیها ولا تکلمون چغې شئ کوری شئ لکه سپي ته چې بنده وایي په دا دوزخ کې ما سره خبرې ونه کړې په دنیا کې خو ما ژوند درکړی و که نه نه دې راکړی ښکلی ژوند یې راکړی دی مال یې راکړی دی بچي راکړی دی روغ صحت یې راکړی دی مال یې راکړه ژوند یې راکړه مسلماني راله بیا موږ له خاص مسلماني راکړی دی نو هغه وخت کې تاسو د شیطان منل او د الله نه منه الله وایي زما نه منل شیطان اوس ما ته چغې وهئ څه به کوو زما د قسمې سخت ارواز ده ختمېدو والا جون نشته او بیا دا چې کوم فاسقان مسلمانان دي دا به پراتی په دوزخ کې څه پته لګي 1 کال دی 100 کاله دي 1000 کاله دي 10000 کاله دي 1000 کاله دي کروڑ کاله دي الله ته چې څوک لږ ګناهګار دی لږ په دوزخ کې وایي د دوزخ خو 1 سیکنډ عذاب الله به ورته څه وایي الله وی ځکه نه که د دنیا دا ټول عرصه ستا وي د 1 سیکنډ عذاب مقابله کې به دې ورکو که نه وی الله که ټوله دنیا زما وي د سرو زرو سپینو ډکه وي د 1 سیکنډ عذاب مقابله کې مې ورکو وی رکوټې کلمه مې دنه غوښتې وه چې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده ورسوله زه کله دې کافرانو ته چې وګورم که نه ډېر خفه شم ویم دا څومره ښکلي دي څومره خشته دي د دنیا څومره هوښیاران دي ټول د دوزخ خشاک او بیا چې دې خپلو مسلمانانو ته وګورم ای د خدای نیکبخته مسلمان وطن کې خدای پیدا کړی ای د خدای نیکبخته مسلمان مور او پلار نه خدای پیدا کړی ای د خدای بدبخته جمعات کې راته بانګ ویلې کېږي ای ظالم عالمان درته ستړي شو تبلیغ والا درته ستړي شو نیکان درته ستړي شو مستی ولې کې مه کوه د خدای خاطر وکړه مستی مه کوه
نو خلک څومره مست دي، غټې غټې خبرې، اوچتې اوچتې خبرې، د کبر خبرې، مسلمان ته سپک کتل، مسلمان تنګول، د مسلمان مال ته سترګې نشي نیولی. خو چې چا د چا مال ګیر که بس دا د ما د مور پی دی. قرض سودا دومره خلک پریشانه دي، دا دکانداران غریبانان بل له قرض سودا ورکي بس بیا پې منکر شي، دا نه ده راکړي. او که منکر نشي نو هغه په اسراف او په تبذیرات او په خواهشاتو والوځي، دور پسې کړه در به کم، دور پسې کنه در به کم. د ډېرو دکاندارانو پیسې خلکو وخوړه او ډېرو وړو دکاندارانو د غټو وخوړه. ولې ظلم کوو مونږ؟ د قیامت ورځ نه منې؟ بچو له دنیا ښه کې، نوسو له دنیا ښه کې، د دنیا خواهش دې واغې، ټول عمر دوزخ دې ځان له ظالمه ځای کړ. په دې پراپرټو کې ډېر خلک ګیر دي، پیسې به دې والي راکړه او تعالی سره ځمکه شریکه او فلان کې او فلان کې پیسې دې ګیري، بیا نه ورکې. ځه پسې ګرځه پسې روزانه به پسې دروازې مخې ته ولاړ. دا غریبانان دکانداران د 5,000 شپږو دکان کې چې رکوټې غریبانانو کړی دی بچوله، د دې څونه خلکو باندې پیسې پورې نه ورکې. د دې غټو دکاندارانو په خلکو څونه پیسې پورې دي، در به کم چې بیا ته غواړي بدماشي را سره بیله کوي، مړه سره اسمان دی خو در به کوکر. او بعضې د دې غټو نه دا واړه ګیرئ، بیا که نور ولا مال نه ورکې، نور بیا اوګرئ نه درکوي. نو چې شل درکوي نو اصلو مال به نه دي. ای د خدای ظالمانو مه کوئ، د آخرت ځان نه مه خرابوئ. پردو پیسو ته سترګې مه خړوئ، پردو مال ته سترګې مه خړوئ. قبر شته، تا خو بچوله وګټله، قسم په خدای که دا بچین وسري په دوزخ که نه وی بیا بچ وي. دا خو ډېره لویه خطرناکه ورځ او لوی خطرناک عذاب را روان دی. نو بیا به سپارشونه شروع شي، پیغمبران به هم سپارشونه کوي، عالمان به هم سپارشونه کوي، قاریان او حافظان به هم سپارشونه کوي، نیکان رشته داران به هم سپارشونه کوي. څه به هغوی ته سزا میلاویږي او څه به سپارشونه کېږي. نو دا بدعمله به څه نه ګناهونه ترې رجوي، الله به یې وباسي له دوزخ نه. یو نیر دی نهر الحیات ورته وایي، هغې کې به یې ور وغورځوي نو صفا به شي. خو دا داسې نه چې ګنې دا به ډېره موده په دوزخ کې خوټ کېږي، هغې نه پس به وځي او قبر کې به هم ډبېږي او د آخرت په لویه ورځ به مو ته سزا میلاویږي. زکات کې څوک نه ورکوي. قرآن شریف کې الله څه فرمایي؟ الذين يكنزون الذهب والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. سخت عذاب، دردناک عذاب وتوروا يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جنوبهم وجباههم وظهورهم هكذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. دا سرو سپین دا مال با اللہ راوالی او دا دوزخ پا اور بے گرم کی او دا مخل و شال و اڑخون لو پی داغون ورگئی او دا مال با اللہ راوالی پا دی غالا کی بے وتواچے او لوی اجتهابت جوړ شي او په دې خي وخت کې په غس وخت په چکونه ولا لګي سبوي انا مالک دستا مال ما انا کنزک دستا خزانه ما. نو مال زکات ولې نه ورکوي؟ نیک بختو بچوله ډیره وي، نو وصوله ډیره وي، کل وصوله ډیره وي او ځان ته به قیامت پر ورځ به د امیل د مار به د تغاړه کې تا چولی کېږي، وختي به شلی قسم په خدای کړي دا بچې پکار او دا خضر پکار دا اور پا تختو باندې دا اور پا گرمی کی پا اور کی داغونه به ورته بیا ملاوي. څومره خلک زکات نه ورکوي. مما رزقناهم ينفقون، الله وی رزق ما درکو ولې نه ورکوي زکات؟ که صرف زکات زمونږ د مالدارو خلکو ورکولې، خدای ګواه دی که په دې ملک غریب سړی پاتې حسد او بغض به هم ختم شي. منځونه څوک نه کوي، که کوي په منډه کوي ځان ته خلاصوي. زکات څوک نه ورکوي، که چا له خدای مال ورکړی نور ورته سترګې خړې کړي چې څنګه به یې دې ووایو دا څنګه مسلماني ده؟ او چې تپوس ته کې په هغه لویه ورځ به بیا ګورو سره تا لکه دې نه خو معلومېږي ته ډېر زورور یې، ته په لویه ورځ د خدای مقابله کول غواړې، ته لویه ورځ جوړ نه منې، ته قبر او قیامت نه منې. زما وروڼو دا خطرناک عذاب، ډېر خطرناک. الله دې زموږ حفاظت نصیب کړي او خدای پاک دې
دا دعا کوي، نیک اعمال کوي، د پیغمبر مبارک د سنتو تابعداري کوي، کوشش کوي چې پردي حق در باندې پاتې نشي، کوي حساب کتاب خلکو سره وکړي ورکړي، ولې غاړه خلاصه کوي، زکاتونه ورکوي، مه پرېږدئ په ځان زکات. دا مو وایي چې مال ورکه زکات کنه، مال دې کم شو، کم دې شي کنه، خدای زکات چې ورکوي، صدقه ورکوي، پیغمبر قسم خوري چې دا خدای زیاتوي، قسم په خدای چې الله زیاتوي، قسم مې راته وخوړ، زه یې راته خورم. زمونږ خلک نه ورکوي زکات، نه غنمو کې څوک عشر ورکوي، نه جوارو کې څوک عشر ورکوي، نه په نغد مال کې څوک زکات ورکوي، ټول د سیر مې خپل کور ته وړي، ته ورکه وګوره چې خدای پکې برکت تل اچوي که نه اچوي. خپلې غریبې خور له ورکه که نه ظالمه، غریبې خوردې له ورکولی شي، غریب رور له ورکولی شي، غریب وراره له ورکولی شي، غریب ماما له ورکه، د ماما زوی له ورکه، ترور دې غریبه ده ورکه، د ترور زوی له دې ورکه. لومبی حق دی د خپلو رشته دارانو دی، د خپلو غریبانانو ګاونډیانو دی. دا مدرسو کې چې کوم فقیران مسکینان سبق وایي، لنګر یې نشته، دی له ورکه، زکاتونه ورکوي، ښه نیک اعمال کوي، دعا کوي چې خدای د قیامت دا لویه ورځ په مونږ اسانه کړي. یا الله تا ته سوال دی خدایا، تا ته لاس نمجي. دا زمونږ دلته رجم یو ملګری دی، ماسټر صاحب د دې شیرپاو د شاخ مور یې وفات شوي، د څو ورځې شوې، دعا کوي چې الله مغفرت نصیب کړي، الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. او زمونږ دلته د بادرخیلو په دې کندي کې جان محمد وفات شوی، هغه ته دعا کوي چې پروردګار یې مغفرت نصیب کړي، الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي، وارثانو له خدای پاک صبر ورکړي. او د میروزو د کندي میر عالم وفات شوی دی، د معروف د کندي اعظم خان استاد رور مازولا کاکا وفات شوی دی، د برخټ عبدالرحمن وفات شوی دی. غرټ کورونو کې پرون یو زنانه وه، ټولو ته دعا وکړئ چې الله د ټولو مغفرت نصیب کړي، الله د ټولو د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. معراج الحق بیمار دی، په هسپتال کې دی، د سیزو د کندي شمشاد استاد کور والا بیماره ده، او دا قاسم جان غریب بیمار دی. ټولو ته دعا کوي څومره بیماران دي، الله د ټولو روغ صحتونو او شفا نصیبه کړي، او چې څومره مردگان د ما نومونه واخیستل الله ټولو بخي، الله د ټولو وارثانو له صبر ورکړي، خدای زموږ ایمان نصیب کړي. زما څه دوستان دي، هغوی دعاګانې غوښتې دي، او بل دوست مې دی پېښور، اوس یې ما سره په ټېلیفون خبرې وکړې، په خپله هم بیمار دی، حاجي طلا محمد صاحب مور هم بیماره ده، دعا ورته وکړئ چې الله والا روغ صحت او شفا ورکړي. زموږ د جمع نجیب الله خان دی، هغه بیمار دی، هغه ته هم دعا وکړئ چې الله والا روغ صحت او شفا ورکړي. یو بل بیمار دی، هغه هم راته ټېلیفون وکړه، دعا ورته وکړئ چې الله روغ صحت ورکړي. زما دوستان دي په دې پنډۍ کې، هغوی ته څه مشکلات دي، او جاوید صاحب یې نوم دی، او هغه ته څه غریب پیسو څه د لین دین څه مشکلات دي ورته، او دعا ورته وکړئ چې خدای پاک هغه مشکلات په خیر باندې بدل کړي، الله د هغه پریشانونه په امن و امان کې وساتي. بعضې نور دوستان دي، زه نومونه نه علم، ما ته لږ نامناسب نن هم د بونیر زموږ یو حاجي صاحب راغلی و، ما ته یې جمعه کې راته خامخا دعا وکړه، د دې کونډو بیماري ده، دعا ورته وکړئ چې الله روغ صحت او شفا ورکړي. بعضې بار ملکونو کې زموږ دوستان دي، هغوی هم دعاګانې غواړي، او که نه هم غواړي نو موږ سره ډېر اخلاص کوي، محبت مینه ساتي. ټولو ته دعا وکړئ چې الله ولله د خیر او د عافیت زندګۍ ورکړي، الله د پریشانو مصیبتونو نه وساتي. مسافرو ته دعا کوئ چې خدای سفر د مشکلاتو نه وساتي، خدای پاک مریضانو له روغ صحتونه ورکړي، شفا ورکړي. دا ډینګي ویرس زیات شوی دی، دا ماشي والا، دعا کوئ چې خدای ټول مسلمانان چې کوم پکې بیماران دي، الله روغ صحت ورکړي، الله د ټولو مسلمانانو حفاظت وکړي. یا الله زموږ ایمان نصیب کړي، خدای زموږ ایمان نصیب کړي، د زوال د ایمان نه مو ساتي، خدای د قبر د عذاب نه مو ساتي، ازل قدن د سختۍ نه مو ساتي، د قیامت د ورځې د سختو نه مو ساتي، او پروردګاره د دوزخ د هغه سختو عذابونو نه مو ساتي. یو بل بني آدم دی، اوس یې ما ته ووایي چې په جمع کې ورته دعا وکړه، ماشومه ده، هغوی ته څه پریشانۍ دي او څه مشکلات دي، دعا وکړئ چې خدای پاک مشکلات په خیر بدل کړي، پریشانی خدای په خوشحالو باندې بدل کړي، او د فتنو آفتونو مصیبتونو خدای په امن کې وساتي. بچو دپاره دعا وکړئ چې چا اولاد ني، الله نارینه اولاد ورکړي، که د چا نارینه اولاد ني، الله نارینه اولاد ورکړي، چا رښتینې صالحه رشتې ورکړي. خدای ته موږ د رسول الله مبارک د سنتو تابعدار کړي، خدای د پیغمبر مبارک په سنتو عمل نصیب کړي. د چا په کورونو کې فرشتو کې روانې دي، خدای روانې په روغو بدل کړي، الله په اتفاق بدل کړي. کم ملګري د لرې لرې ځای نه زموږ د جومات ته راځي، هغه د سوات نه او د بونیر نه یو ځای بل ځای پېښور نه راځي، خدای ټول له په یو یو قدم اجرونه ورکړي، ټول له د خیر او د عافیت زندګۍ ورکړي، ټول د پریشانو آفتونو نه په امن کې وساتي. زموږ په دې درباب ګړی کې بل زموږ یو ډېر ښه قریبي دوست و، هغه وفات شوی و، د هغه څه نوم یې دی
خالد خان هغه ته دعا کوي چې الله مغفرت نصیب کړي. د مور بیماره ده، کور والے بیماران دي، ټولو ته دعا کوي چې الله روغ صحت ورکړي. الله ټول مردگانو بخي. ته زموږ نه راضي شې.